السلام علیکم. لرو بر ټولو پښتنو ته افغانانو ته سلام او احترام. زما نننۍ ویډیو صرف د منظور پښتون دپاره ده، کوم چې زموږ د وزیرستان نوی فخر افغان منظور پښتون پیدا شوی. زه ټولو لرو بر ټولو پښتنو ته یم چې ګوره پښتنو ویښ شي، ویښ ټول ګیم درته جوړ دی. او ما ته ډېر کله کله زه راپاڅېږم داسې افسوس به راتلم چې خدای ولې په دې خاوره کې بیا میرویس خان نه پیدا کېږي، ولې باچا خان فخر افغان نه پیدا کېږي. خو زه وایم چې شکر الحمدلله شته دی او منظور پښتون یو مثال دی. زه ټولو دوستانو ته ټولو خصوصا د خیبر پښتونخوا وروڼو ته وایم چې لږ دماغ نه کار والې دماغ نه. تاسې سره د کشمیر او د برما ډېر غم دی. دغه په وزیرستان کې چې پراته دي د دې فکر درسره شته؟ ما په خدای رسېده چې داسې نه چې ټول ما د خیبر پښتونخوا وروڼه ډېر ښه خلک دي، ډېر زیاتره ښه خلک دي، خو بعضې دا ګلخانان پورته هم شته دي. ما یو ورځ یو نه پوښتنه وکړه، ما ورته چې دا په وزیرستان کې خو ظلم کېږي، وایي دا ټول ترورستان دي. تون نالت دې په تاسې واني، تون نالت دې په تا باندې په پښتون غوندي، که هغه په پوځ کې او که پوځ نه باري چې ته ورځې د وزیرستان زما دا خویندې میندې چې د نور نه یې بل چا مخ لیدلی نه هغه بې عزته شوي او تا په سرها او په لکاو زما پښتانه مړه کړه او ته نه ناپاسېږي چې دا ترورستان دي. تون نالت دې په تا تا اول د خپل د وزیرستان غم وکړه. دا پوځ صرف او صرف د پښتون د وژلو دپاره جوړ شوی. پښتونه یې شه. زه په خیبر پښتونخوا وروڼو ته یم چې خپل تاریخ ته وګوره، اویا کاله مخکې ته څه شوي. تا په دې علاقه باندې په سلهاوو کالو حکومت کړی دی، ستا پلار نیکه فخر افغان باچا خان به ډېره مبارزه کړې، قائداعظم یې کړې. قائداعظم یې درته په سکول کې کېنولی دی، نیغ یې درته کوي. ستا د فخر افغان باچا خان هېڅ شی هم نشته په مکتب کې. د پښتنو تاریخ دا غواړي چې ختم کړي، پښتانه غواړي چې دا ختم کړي، که لر دی او که بر دي. زه ټولو پښتنو ته دا وایم چې د منظور پښتون سره ودرېږئ، که د هغه جلسه یې که هر شی ټولو سره لاس یو کړئ، لره او بره سئ، ورهیښ شي همدغه ټیم دی. او د غیرت او د پښتو یو ټیم وي، که هغه ټیم نه لاړو ټول عمر مو بیا سرونه ټیټ نیولي او بې غیرته او پاتې هستئ. پاک آرمي او پاک آرمي تاسو ته شرم نه درځي چې ستا پښتون ورور وژني، ستا مسلمان ورور وژني او تا هغې ته پاک آرمي لیکي. تون نالت یې په داسې آرمي چې زما خپل پښتون زما مسلمان ورور وژني. ولې دا دهشتګرد دي، دا منظور پښتون دروغ وایي. ټولو پښتنو ته وایم چې ویښ شئ، یو خپل تاریخ هم وګورئ. لر او بر ټول افغانان هستئ، ټول پښتانه یو ورونه هستئ. او د منظور پښتون ته سلام کوم، شکر الحمدلله چې پښتانه مو داسې بچیان راوړي. په هغې باندې په لکاو په زرهاو زموږ پښتانه قربان دي او قربانېږو دي. او د هغه اواز سره موږ یوازې لبیک ویو. اخره کې خبرې ډېرې دي، په اخره کې د هغې دپاره دا وایم چې ای منظور پښتونه، ستا عمر دې ستا وي، ستا عمر دې ستا وي، دا زما عمر دې ستا شي. تا له چې راځي هغه مرګی دې ما ته راشي. ستا نه په لکاو داسې پښتانه قربان شه. یخ شه بچیا، یو قهرمانه او یو فخر افغان باچا خان خدای پاک بیا پیدا کړی دی. ټولو پښتنو ته یم چې یخ شي او دې سره لاس ورکړئ، اوده مه پاتې کېږئ، یخ شئ. په خدای چې دا ګیم بل طرف ته روان، ګیم ټول تاسې پښتنو ته جوړ دی. سلام احترامات. ما خبرې که په چا بدې لګېدلي بخښنه غواړم، خو دا آرمي مارمي ما ته نور مه یادوه. زما پښتون یې وژلی، آیسایي چې دا زما د پښتون دښمنه ده، زما ملکان زما مشران ټول یې وژلي دي. او دا چپ او پټه خبره نه ده، ټولو ته معلومات دي. بیا هم خیبر پښتونخوا وروڼو ته وایم چې تعلیم انټرنېټ ایله کوئ او تاریخ هم وګورئ. تاسې څوک هستئ؟ خدای په امان.